قوم خلک نشي ختمولی، افراد ختمولی شي. دا زموږ د کمیټې تشکیل دا د قوم تشکیل، دا د یو فرد تشکیل نه دی. للنبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زما عزتمنو، دا د الله جل شانه یو زبردست احسان دی چې الله جل شانه انسان ته که انفرادي انساني وي که یو کور وي هغه ته الله جل شانه بهترین خاندان او بهترین قوم او بهترین ولس ورکړي. دا د الله تعالی په نعمتو کې یو نعمت دی. ځکه انسان چې دی د هغه ژوند اکټ تېرېدلی نشي. یو سړی دی د ګل دنیا بادشاه دی، هر څه لري، د ځمکې په سر باندې انسانان نشته، دی باقي چاته ښکاره کوي. حسین ترین انسان دی، حسن چاته ښکاره کوي. مالدار دی، مالداري چاته ښکاره کوي. خولور دی، مجلس ته چا سره کوي. غمجن دی، غم په چا ګړی. خوشحالي په چا ګړی، پریشاني په چا ګړی. د لوط علیه السلام تشکیل چې کوم قوم له راسوی دی هغه دی له بلې علاقې راغلی. بیا چې کله د لوط علیه السلام قوم د لوط علیه السلام میلمانه ځینې وغوښته چې دا ستا میلمانه راکړه، هغه الله جل شانو د امتحان دپاره د ښایسته القانو په شکل کې راویستلي. لوط علیه السلام ډېرې خواستې ورته وکړې، بیا یې وګیله وکړه کاشکې چې زما اوس دلته یو ښه پښه وای، زما یو ښه خاندان وای چې زما پر سر درېدلی وای. الله جل شانو قسم وخوړ زه چې نبي راستم دا بلارنګه په غټ قوم په غټ ولس کې راستم. نو دا یو حقیقت دی زما عزتمنو، د انفرادي سړي زندګي، د انفرادي سړي ضرورتونه هغه په خپله دی نشي پوره کولی. دا یو ډېر غټ کمای دی، ډېره غټه کمزوري ده. دا ولس او دا قوم هم د ده سطر دی، هم د ده پرده ده، هم د ده عزت دی، د ده هر څه. د دې ولس او د قوم یو ادنا سړی چې د ده لپاره یو ډېر غټ غر دی. دا نه چې په دې باندې موږ د نورو قومو سره تفرقې وکړو، نورو وکړو، نه. چونکې دا مجلس موږ ته خپلې علاقې پورې، تر خپله کلي پورې، تر خپله ولسه پورې، چونکې اوس دا موضوع ده. نو دې دپاره زما عزتمنو دا د الله تعالی احسان وکړي چې دا نوې کمیټۍ جوړه شوه. زموږ په علاقه کې د ژوند په هره شعبه کې جمود ولې دی؟ دا د پرمختګ سوچ ولې نشته؟ دا ژوند پر مخ ولې نه ځي؟ د دې بنیادي وجه دا ده چې دې چا په دماغ کې هم د پرمختګ سوچ نشته. خالي د ولسي کمیټې پر بنیاد موږ دا شی نه محسوسوو، بلکې د ژوند په هره شعبه کې موږ دا شی محسوسوو. یو سړی یو ځای کې ځان له سولی دی، خو بس دی تر محدوده دایرې پورې محدوده سوی، تر هغه دایرې ماله نه دی راوتی. که د تعلیم په اعتبار سره دی، که د حیثیت په اعتبار سره دی، که د مشرۍ په اعتبار سره دی، دی په هغه محدوده دایره کې پوره سره. دا سړي یو آوټپوټ نشته. ولې نشته؟ له دې وایي زه خجل دی، په دماغ کې شی نشته. نن زموږ یو ورقه اوښکې ده، مثلا 4 کاله تېر شو، اوس بله ورقه واوښته، بله کمیټۍ راغله. اوس دا کمیټۍ خوشحالي راوړي، بدحالي راوړي. دا دوه خبرو زه خو به 2 شیان راوړي که نه ده. اوس خوشحالي مې په دماغ کې پرته ده، بدحالي مې په دماغ کې پرته ده. دا دومره مشران چې وګورم زما دا مسله، زما دا مسله، زما دا مسله. د مسلې د حل کېدو دپاره د انسان خالي کاوي شو، محنت کافي. قاري طیب صاحب رحمت الله علیه مولوي دیوبند د مدرسې محتمم تصور دی، مولانا قاسم نانوتي رحمه الله المسی تصور دی. د دنیا زندگی چې د هغه په دیانتداري چلېږي، په چالاکي نه چلېږي. چې په کوم چا کې دیانت وي هغه ته به الله غرب زړه سره وایي، چې په چا کې دیانت نه وي چې څو تکړه سي باڼه نه دی، خاین دی، خیانت کوي. مشران وي یو سړی مفاد پرسته دی، وایي څه به وکړو؟ وایي اوس کو خدا پرست مفاد پرست کو، خدا پرست کو، بس مسلې به په خپله ټیک شي. له یو کوره څخه موږ ته یو سړی نامنیټ شوی دی راکړی دی، اوس د ده ښایسته دماغ به ښایسته فیصلې کوي. که ته دې دماغ کې د ښه فیصلو خبره نه وي، اروړیا نه وي پکښې، نو دا خبره بیا چې دی بیا راځي، بیا موږ بیا دا 4 کاله دغه ته راپرله تروو. زما مسلې به نورې ځي پر شا پر مخ نشي راتللی. د دې وجې زما عزتمنو یو مثال به زه درکړم، مثال دی کمزوری دی، خو د سمجاوېدو لپاره
بورا ودغه ته وغوښتي چې راځه بوده پر ګلانو د وګرځو نو باغ له موتی غوځي پر ګل ګلانو وګرځو دا چمبيلي دا ګل دی دا پلانې ګل دی دا پلانې ګل دی لا خاطر له کښینسته کارګزاري وکړه یو شی د ول دی یو شی د محسوس کی یو شی د بو کی دا یاره زه خو د یو شی په بویم نه پیدا نو مسله خو ګلانو کې نو مسله خو د پښپړمو کې زما عزتونو زه چې 200 تا ته فعلو د کوم د اولس د شګړو د حل کولو ته بیان کوم چې دې کې دا خیر دی په 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 دې کې دا خیر که تا خپل یو ذهنیت کمیټې لاره خسته دی دا کې خبرې هیڅ دی و معنا نه خبره سمجھ راځي کنه بنیادی خبره زموږ دا چې کوم خلک راځي کوم منصب له تعالی راولي دغه منصب حق خو ادا کړه کم از کم ستاسو منصب حق یو کړم څنګه ستاسو منصب حق یو دکان نیول ستاسو منصب حق له یو چا بدلا اخیستل ستاسو منصب حق د یو چا عزت ده ستاسو منصب حق نوري پریشانی دي که ستاسو منصب حق داري چې ته د قوم ولس له مسلول پریشانی کړې سوست د دې وجه ځخه د کمیټې یو رون سهار بالته جوړې شي چې د دماغ رونی د دماغ کې بس دا خبرې چې شاته څه سوي تللې دي وزه دغه لپاره چې نستل زه د قوم د ولس مسلې دې لپاره ما عزتونو دا د کمیټې جوړې دي که یو فرد راولای شي د خانوزي د علاقې په ډېر علاقو مته کتل ملکان پکښې او خانان پکښې او الله ختم هیڅ چا رقم نه ولګي چیل قوم خلک نشي ختموله افراد ختموله دا زموږ د کمیټې تشکیل دا لګر قوم تشکیل دا یو فرد تشکیل نه دا لګر قوم تشکیل او چې کومه کمیټې چې کوم کور کوم فلسفي هغه باید چې تکړه سره وي دا کومه کمیټې چې اوس کېنه دا د مشر حیثیت لري باید چې دا چا د خبرې د اورېدلو استعداد لري عمر رضی الله عنه ناشتي دی ورته په ما کې یو خیر نشته چې زه ستاسو خبرې د برداشت قوت ونه لرم پته کې یو خیر نشته چې تی پټه خپل په لګس چې تی ما ته حق نه وېست چې کوم قوم حق نشي وایي به د قوم کې حق نشته به د خیر نشته چې د کوم قوم مشران حق برداشتول نشي دا په مشرانو کې خیر نشته نن زموږ عالمیه دا چې ته نه غواړې ته به خبره نه کوې تا کدا خبره او کبه دا زه خبره کوم بیا رښتا په بیا دا خبره کوي چې دا کومه کمیټې کې نسته دا وایي چې د قوم د یو کمزوري سړي خبره واوري چې ته ماته سره د کمزوري خبرې د سړي د خبرې د برداشت اهلیت پیدا چې کوم قوم او لست یا غم تر شي تاسو کمیټې د خپل دغه بیان کې چې زما د مسله ده دا رسمي ده دیني مسلې دا تر اصل غري چې بالکل بس سیستم الغمان سبب سړي چې د ښکارا مجلس نشي کولای قوم نشي برداشتولی قوم ته خبره نشي کولای نو زما ولا خبره د کمیټې ده چې په دې کې دومره غټ صلاحیت پروت دی چې راسه سره کومه مسله ده چې ورور ته تیار دی چې ستاسو مسله ده دا ودا شي روړیا جوړه کی چې انسان تصور نشي کولای چې کوم قوم ولستي هغه باید چې دومره کمزوري بیا سود نشي چې د خپل حق اظهار نشي کولای فدې ده غره وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فنيکي کې به د بل سره دیني مسلې په بیان کړي چې فضل الله بیان کې نور مسلې دا تر دي چې حل کېده غواړي حل کېده دا نه کوي چې دا قوم سره په وځاږي سي د ټولو قومو د ټولو کلو زي خېلې کزما واستاب د فرافل کلی کې دي که شاو خالي دا ختم کو بلکې د ګل په سر باندې لاس کېږي یو غټ حیثیت پیدا کو چې دا کومه کمیټې دا د زي او د خېلې د کورولو جنجالو راوځي یو شایسته تصور پیدا کی د ټولو ولس په غټه سطح باندې کده غرو مسلې دي کده مزور کې مسلې کده سټلمنت مسله ده کده تعلیم مسله ده کده منشيات مسله ده کده ځوانانو مسله ده کده سنجونو مسله ده کده بازار مسله ده دا په ډیره بهترین طریقه سهال سي الله جل شانو دا زموږ ته دا نوې تشکیل الله زموږ د لپاره رون سحر وګرځي الله دې موږ لپاره د غرمې او د رڼا په طرز وګرځي چې په دې کې موږ ته هر شو بچ کار شي د قوم د ولس چې کومي هیلې دي الله دې پر دې غوړه وخزي د دوی چې کومي ګیلې او شکوې دي د هغو د پر کول الله دې ته استعداد کومه کو همت ورکړي بس ته مخکې مشران علما او نیکان خلک ناس دي ګډ مشران دا زما لپاره فخر دي چې زه د خپل مشران په مخ کې ولاړ حیثیت نه لرم خدای سعادت د ځان لپاره ورته شکر د خپل قوم او د خپل ولس په مخ کې ولاړ د دوی په وساتت ځل ته ولاړ کدا نه راځي چې په دې ګټه کې ورمای کړی دا چې کوم عزت دي کوم حاجت دي هغه د قوم زخي د ولس زخي د مشرانو زخي د کشرانو زخي د ټول قوم او ولس دا چې په ځای کې الله ټول مسلې د غیر ان شاء الله هلتي الله جل شانه مستیناسته او تک په دروازه کوي